ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے، یہ نہ اہل حکومت، یہ نہ اہل حکومت، یہ نہ اہل حکومت، یہ نہ اہل حکومت۔ باندې استقامت بیا مومي، خو د خپل ځای ودرېږي او دغه شانتي د څو ملګري خپل نورم قایل کي، نو انشاءالله دا زمونږه د ټولو د حقوقو جنګ دی او انشاءالله دا جنګ به مونږه ګټو. نو چې د چا د بغاوت سر تر پامي نه رسېدلی، د چا د بغاوت سر تر پامي نه رسېدلی، د چا ټیټ شوی سر د ملا تر تیره رسېدلی، نو ځانه به هغه خلک نه جوړو چې زمونږ سر ټیټي. مونږ به انشاءالله د بغاوت سر چې دا به انشاءالله مونږ خپل جوړو. عزتمندو تقریر درته نه کومه، د دې سرکاري ملازمینو دپاره به مونږه همیشه دپاره په دې اعلان کې احتجاج کوو. د دې سرکاري ملازمینو دپاره مونږ همیشه د عدالت دروازې ټکولي دي. خو عزتمندو د یو څو میاشتو نه انتهایي خوشحاله یم چې ټول سرکاري ملازم دې حکومت په یو پیچ کو، په یوه لارې کو، په یوه رسۍ کې وتړل. په دې خبره انتهایي خوشحاله یم. لہذا زه نن خوشحاله د سرکاري ملازم په اتفاق یم او د آل گورنمنٹ ایمپلائز گرینڈ الائنس دیر صدر جناب بهلول خان صاحب د دعوت ورکوم. ملازمت زما په حکومت کې نه ملاویږي او په هغه ځای کې هغه خودسوزي وکړه او د هغې نه وروسته یو انقلاب برپا شو او ټول لیبیا راووته. هغه حکمرانان د هغه ځای نه رسخت شو، د دې دنیا نه هم رسخت شو. زه موجوده حکومت ته چیلنج ورکوم، که دا صوبایي حکومت دی او که مرکزي حکومت دی، کار کورس کنسولو تر څو پورې چې زما د ملازمینو حقوق پایمال کیږي. زما مشرانو اعلان وکړو چې په اسلام اباد کې به په 6 اکتوبر دھرنا یې، خو دا یاد وساته چې د دې نه مخکې ته اعلان وکړه هره ورځ ستا ضمني بجټ پاس کیږي. د دې ملازمینو دپاره فوراً ضمني بجټ پیش کړه. وکړه د هغې نه مې کمه وکړه. زه خو د دې ملک سیول سروینټ، د دې ملک مشینري ده. ته چې لکه سم چې زمونږ یو ورور بایي وي، ته چې کومه فیصلې کوې هغه امپلیمنټ کوم. زه په هره اداره کې زه امپلیمنټ کوم. د ملک د ترقۍ دپاره وفادار ملازم زه یم. ته خو راشي د یو څو ورځو دپاره او بیا ځې خپله سرمایه جوړه کړې، او زه د دې ملک دپاره د خپل ځان د ټول عمر دپاره قرباني ورکوم. چې کوم د عین حقوق دي هغه به حال کا زه د خپل مخص سر د زیزه لګي کار دا اندغه پټ کام یہ نہ اہل حکومت، یہ نہ اہل حکومت، یہ نہ اہل حکومت، ناکام حکومت، نہ اہل حکومت، نہ اہل وزیر، نہ اہل کابینہ. ہم نہیں مانتے